زموږ د دې ځای ګلشن آباد نوم دی او مانور زما لور او شخاب زما خاوند و. د زما لور راواسته په دغه جبه کې رئیسه راکړه ویې ویل ما ته یې ویل راځه چې د ترو کاری دی بوځم. ما ته ویم زه راځه چې ځو. دې ته وایي چې بوی ځه. نو بس روانه کړم. نو ما پسې راغلې ما ته وایي چې شابه زما لور راکړه. نو ما به له لور ورکړه. نو زما نه یې واخېسته نو لاړه جبه کې ګزاره کړه. نو مړه یې کړه راله. زه له ترو کار لاړم ما پسې راغلی شم. دلته یو سړی دغه ما ته یې ویل راشي چې دغه شان به خوښې دي وایي دغه راغلی ده او پرته ده راځه. نو چې زه رالم نو ما ته پته نه وه چې ما وکتلې نو ما چغې کړې. نو ما لور ما له مړه کړه او زه دغه شان زه کور ورسره بس کې نور نشم کولی. ته دا ژوند دلته نشم تېرولی. دا د پرون نه بله ورځ نه داسې 3 ورځې وشولې. وایي چې ما له راک چې زه پې ځان له کار روان کړم. ایس هم څکې او چرس هم څکې هر څه څکې چې مخې ته اوس پراته زمان مسیح او شخاب زما زوی و. دا داسې چل و چې دې ته یې وایي دننه راځه. دې ورته یې نه درځم. د دوی ښځې خاوند په دې جګړه وه. دې دا ولګېده دا دننه نه راتله. چې دا نه راتله دوی بس یو بل دې دی په خښتو ایشتو هغه هم په خښتو ایشته یو بل ایشتو. زما د کشري زوی وی وایي راځه بیبي چې دا د ترو کره بوځلو نو خړ ته. وایي دا خو هسې نه چې جاخره ته د شپې روانه شي. زموږ سره مضبوط سړی نشته دی هسې نه چې لانجه راته جوړه شي یو بل خوږ نه کړي. هسې نه چې په دې پردۍ ښځه باندې ګزار وکړي په خښته باندې یو بل دوولي راولي دا هم ناراسته نه کوي هغه هم ناراسته نه کوي. زه ولګېدم دې ته مې څادر را په سر کړه چې بودې ځم خړ ته د ترو کره دی بوځمه. هلته به شپه وکړي سهار له به دې بیا پلار کره بوځم زه به درپسې بیا درشم. دې په موږ پسې دغه جبهې ته راغې زموږ نه جینۍ راواغسته. زموږ نه جینۍ راواغستله وایي ما له خپله لور راکړه بس هغه له خپله لور بوځه. دې په مخه زما نه دا ځي او د پلار کره 4 او 3 میاشتې کښېني په نه خبره باندې دا زما سره جاخې کوي. نو مونږ ولې ورکړه دې مله ورکړه ما مې زه ورکړه ولې بس تا یاسم پې خبر ته د ترو کره بوځي. نو هغه چې زه دا ما ورسوله تاڼې ته ما زما په راپوټ یې وانغستو په تاڼه کې ما ته یې وایي ته دې اسپتال له ورکړه. پولیسو راته دغه شانتي وویل. یو زوی مې د خور په پولیسو کې ورکړی دی بوتلې مې د جیل کې مې داخل کړی د عمر قید مې پې راته خېجولی دی. ته دې بل له یې داسې چل وکړه چې علاج وکړه دا راسره وه. ما یې وروره زما خو د علاج وس نه کېږي زما خو ډېره زیاته غریبي ده. وایي ته څه غواړې ما یې بس زه غواړم چې ته یې جیل ته راوله جیل ته یې راوله بس دا بل سره به داخل کړمه زما وس نه کېږي. نو وایي دغسې خو دا خو علاج نه دی که نه موږ درته وایي چې د یو له پکې علاج وکړه. دې نشه کوله نشه یې کوله او دوی بس بلانجه به یې راله بس دا به ورسره د نشې نه ښه سیوا لګیا وه. نو څه نشه به یې کوله؟ ده به دا چرس مرس هم څکله او دغه دا سخاروالي ماوالي دا ډنډایانې به یې جوړولې لکه دا ګوتې کې دغه دې پراتې دي ګوته وښایې دا بنګ ګوته وي که څه دا به یې څه ته وخوټ کوله دا به یې وڅکله. نو بس هغه دغه چلو بس هغه چې دا ما دغه کړم بوته تاڼې ته مې بوته بیا مې هلته بوته دغه ځای را روانه شوم 1 بجې هلته ورسېدم دا مې د ترو کر پرېښود زه را روانه شوم 2 بجو له دلته پیاده راورسېدم د لون خوړ نه زه راورسېدم بس ورندارې راته ویې هغه جینۍ خو یې مړه کړې وې مې خدای غر کې کړمه ما خو چې پېښور ته به یا بوتلې یا به دلته شپه کې سهار له به وختنۍ لاره کې بوځي ده به 2-3 ځله پېښور ته بوتلې وه دغه شانچل به دوی وکړو نو دی به د ترو کره به یې روانه کړه نو بو به یې تله خپلې خور کره به هغه بوتلله دوی به په کور کې لانجه راغله دا به د هغه نه تېره وه دا به هغه به د دې نه تېره وه بس د دوی دواړو سر ما نه شو راړولي دوی د یو بل د پاسه وو بس چې زه لاړم ما ته یې د میانو ډل ته مې غورځولې لاړم د میانو په ډل کې ګرځېدم ما ته مې خپل انګور بل انګور مې وه په کور کې هغې راته وي مشرې زه لاړم په ډن کې مې کتله را کتله ګیر چاپېر مې خلکو ته ورونه وړم خلک راوځي دغه شانچل لا سره وشو خلک ټول د ووتو خدای دې ورسره ښه وکړي بیا د ډن واله میانو واله پسې لاړلم ما یې راشه وروره مونږ ته اوبه ازادې کړه خفه کېږي به نه زموږ ماشوم یې غورځولې ده پکې هغه ما ته وایي چې خورې اوس تیاره ده سبا به که خېږو ګورو ما ته یم زه صحیح ده نو بس تلم راتلم به په ډن کې به مې لاسونه وخل د شپې به مې پکې وخل مې چې زه جینۍ راوچته کړم کوچته کې مړه پکې نه شي هغه بس ونه شوله بس د بانک نه راله وروستو بیا مې وروڼه راله ورونه مې راله بیا راله ته یې راویستل هغه لامبو وواله بس هغې راواغسته راله سهار بس مانځه ټیم و بس دغه شان چلو نو کاره کړې وه نو بس دغه شیزونه بیا خوټ کول دا نشه به دا بنګ منګ به یې خوټ کول چې ته چرس مرس به یې وڅکله او بس د دوی ښځې خامنه جوړه راتلله نه بس دغه لپاره خو خپله جوړه اختر جوړه ده ما ول په غریبۍ کې اخیستې به دا د دا شلولې ده بس د دوی دواړو به جوړه نه راتله جګړې غیمې به یې کولې دغه چل به یې وکړو د دوی به جنګ په دې راتلو دوی به ورته کار کوه هغه به ورته زما سره پیسې نشته اوس په دغې به چې اخر راتله بس د یو بل سره به یې دغه لانجې کونجې وي نو په پته یې نه پوهېږي زما نه پې څوک زیات نه دي خفه دا زما د خپل کور د ختمېدنه زما خپل کور غرق شو زیاتې خود کړی دی نو ډېر زیاتې کړی دی نو زه خو زیاتې یادوم چې زیاتې کړی دی
بسم الله الرحمن الرحیم. دا زمان مسایل خدا مطلب چې لا غم او دا دغه پې ډېر د غلبه و لکه چې الواد د زړه ټوکړه وه او دا عوامو یا خلکو لکه گرفتار کو او دا ماشوم یې وجلې ده په خپله په موخه باندې ویډیو والا و او هغوی ته بیان واخیستو په خپله دا شهادت په ځان وکړو چې دا ما وجلې ده. ځین وسایله ما خبرې نه ورځي بل پې دا غم داسې راغی چې لکه دغه نه ده. زه دا خواست کوم جج صاحب ته او وکیلانو ته چې کوم وکیل د ده مرسته وکړه او د ده کیس یې واخیستو نو مطلب دا دی چې موږ دا به زموږ سره ډېره بې انصافي او ډېره ظلم به زموږ سره کېږي.